دا میاشت را روانه ده، د دې میاشت د قرآن سره تعلق دی. الله په دې میاشت کې قرآن نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر، او په دې میاشت کې بیا یوه شپه ده چې لیلة القدر ورته وایي، چې اخرنۍ عشره کې تاسو اعتکاف ته کښېنئ، په هغې کې الله نازل کړی دی. و چې په هغه میاشت کې نازل شي نه کم کمال ته ور ورسوله، دومره عظیم ملګری چې څه شی ورسره خپل تعلق راولي نو اعلی او قیمتي جوړوي. بس هغه میاشت چې نن تاسو کم منځ کوئ نو دا منځ تاسو په یو منځ باندې بدلیږي، او کله رمضان مبارک کې کوئ نو دا په اویاو باندې بدلیږي. ځکه د قرآن سره د دې میاشتې تعلق او ملګرتیا راغلې ده. نورو میاشتو کې تاسو عبادت کوئ نو شیطان تاسو عبادت ته قطعا نه پرېږدي، او په دغه میاشت کې رب کائنات شیطان تړلی ورې سمندر ته ور اچولی. نورو ورځو کې عبادت انسان له دومره خون او مزه نه ورکوي لکه څومره چې رمضان مبارک کې خور او مزه ورکوي. نورو ورځو کې تهجد انسان پیژني هم نه، دې کې الله تعالی د تهجد توفیق هم ورکوي، د شپې د نوافلو توفیق هم ورکوي، د ورځې د نوافلو توفیق هم ورکوي. دا ولې دومره قیمتي ده؟ ځکه د عظیم کلام سره د دې تعلق راغلی دی. ګورې شهر رمضان الذي انزل فی القرآن، او په دې میاشت کې چې د کومې مخصوص شپې سره د قرآن کریم تعلق راغی چې هغه انا انزلناه فی لیلة القدر، الله فرمایي لیلة القدر کې موږ قرآن کریم نازل کا. وس هغه یوه شپه کم کمال ته ور ورسوله. ګورې ځکه رب کائنات خپله فرمایي چې دا میاشت چې موږ په دې میاشت کې لیلة القدر کې قرآن نازل کا، او دغه لیلة القدر دا یوه شپه چې دی خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه زیاته غوره ده. وس یو انسان دی د زرو میاشتو نه سوا عبادت وکړي، او یو انسان دی اخرنۍ عشره کې صرف د لیلة القدر په شپه باندې عبادت وکړي، د هغې نه زیاته غوره ده. ځکه خیر من الف شهر زمونږ دا طلبا ورته اسم تفضیل وایي خیر ته. وس دا پته نه لګي چې د زرو میاشتو 2 چندره 3 چندره 10 چندره څومره زیاته ده. ځکه د قرآن عظیم سره د دې هغه تعلق او مرګتیا راغلی ده. وس د یو عام مسلمان ذهن ته او د یو طالب علم ذهن ته یو سوال راتی شي چې الله تعالی په یوه شپه کې قرآن کریم نازل کړه چې هغه لیلة القدر شپه ده. نو موږ خو د علماو نه اورېدلي چې قرآن کریم خو 30 کاله کې دنیا ته راغلی دی، 30 کاله کې الله نازل کړی دی. نو دومره خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې د قرآن کریم نزول دا چونکې یو عظیم کتاب دی، نو رب کائنات د قرآن کریم نزول دا 2 پیرې کړی دی. ذکر ټولو نه اول قرآن کریم دا لوح محفوظ کې، او رب کائنات یو ځل دا د لوح محفوظ نه راوست د خانه کعبې سیره په نیغو باندې اسمان کې د فرشتو عبادت خانه ده چې هغې ته بیت المعمور وایي، بیت العزت ورته هم وایي. د هغې نه د یو کاڼی راواچو نو سیره به د خانه کعبې چت ته رارسي، بلکل په سیره باندې اسمان کې چې هغه بیت المعمور د هغې نه 70,000 فرشتې دا روزانه طواف کوي. ورې او بیا روایتو کې راځي چې کمې فرشتې دا په زندګۍ باندې یو ځل طواف وکړه بیا نمبر نه ورځي. ګورې دومره کثیر تعداد کې د رب کائنات ملایک دي. الله قرآن کریم راواغست لوح محفوظ نه، او په یوه شپه کې د لیلة القدر په شپه کې د هغه بیت المعمور ته په یوه شپه باندې ور نازل کا. او ځکه چې قرآن کریم عظیم کتاب دی چې دلته کې بیت المعمور ته را نازل شي په یوه شپه کې چې فرشتو ته هم لږ د دې هغه عظمت معلوم شي چې واقع د یو عظیم کتاب دی. الله د لوح محفوظ نه دلته راوړ، د دې نه وروسته به قرآن کریم دنیا ته وړي، او د هغې بیت المعمور نه وروسته الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې لږ لږ چې هغه صورتن صورتن دی، آیتن آیتن دی، مختصر قرآن کریم الله دنیا ته محمد رسول الله په زړه باندې چې بیا نازل کا. نو دا په 30 کاله کې وګورئ 20 کاله او 15 میاشتې او 14 ورځې کې قرآن کریم عموما ورته موږ 30 کاله وایو دا دنیا ته راغی. ګورئ او د دې د عظمت پته لګي. ګورئ چې قرآن کریم څومره یو عظیم کتاب دی چې دا دومره وخت کې 30 کاله کې ځمکې ته راغی، نو 6,000 ټریپه کې 26,000 ټریپه کې دا جبرائیل علیه السلام د اسمان نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې ښکته دنیا ته دا راکوز کا. او د راکوزېدو طریقه بیا امام بخاري رحم الله مختلفې طریقې را بیان کړي دي. یو طریقه پکې دا وه چې پیغمبر علیه السلام باندې به د اسمان نه کله قرآن کریم ښکته راته، نو د وحي په اقسامو کې یوه طریقه وحي سلسلي وه. زه صرف وحي سلسلي خبره ځکه کوم چې د قرآن کریم د عظمت پته ولګي چې دا څومره عظیم کتاب دی، خو نن سبا ته موږ انتهایي مظلوم کتاب جوړ کړی دی. ګورې موږ د کورونو ګوټ ته ویشتلی قرآن کریم جوماتونو کې په دې باندې پاسه دوړه پرته وي،
وحی سلسلې به په محمد رسول الله باندې رااله او دا وحی چې به کله په پیغمبر علیه السلام باندې راتله ما وی 26,000 ټریپه کې جبرائیل علیه السلام د اسمان نه راکوز که و چې وحی او په محمد رسول الله باندې راتله نور وحی اسانه سلسلې وحی دا انتهایی مشکله وه پیغمبر علیه السلام چې به هغه په کومه اوښه باندې ناسو یا په کومه سورلۍ باندې به ناسه او جبرائیل علیه السلام به وحی راوړه محمد رسول الله جسم ته به دومره زور ورسید چې په کومه سورلۍ باندې به پیغمبر علیه السلام ناسه هغه سورلۍ به په ځای باندې داسې جوخته کېناسته داسې یو زور به د قرآن کریم ذکر عظیم کتاب دی